بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، څنګه تاسو ته پته چې موږ د روزاني حساب سره پروګرام کو د مختلفو پیجونو نه راځو. یقینا زمونږ ډېر پیجونه چې کوم دي هغه سټرایک شوي دي او نن هم یو پوسټ شیر کوم مې خان ته خبره کوله نه هغه بس هغه انوم هم بس روښ په سرچ کې ناراضي او بل دوه درې ورځې ناغه وکړو. د ناغي وجه دا و چې د کاغذونو د داخلېدو کې مصروفیاتو او هر سړی چې کوم دی نو په دغه کې مصروف و، نو موږ پکې هم مصروف یو. خالد بختیار خان هم په دغه کې د برخې اخیستو فیصله کړې ده. دغه شان د برسر عمر بختیار خان چې کوم دی هغه هم د تحریک لبیک لخوا چې کوم دی نو په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي. په هغې باندې هم خبرې اترې کوو. پی ډي ایم وي اتحاد را روان دی، په دې باندې هم خبرې اترې کوو. او په 400 کې ګرانو کتونکو خلکو لګولي چې بجلی دو اوټ لو، نو په دې باندې هم خبرې اترې کوو. او د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته چې کوم دی نو غټ بورډ لګېدلی دی، دغه شانتې په پېښور روډ باندې دا بورډ لګېدلی دی. نو زما چې کوم نظر دی په دې باندې، په مهذبو معاشرو کې اوټ ورکوي د څه په بدله کې؟ د تعلیم یعنی بنیادي سهولیات چې کوم دي هغې کې تعلیم دی، صحت دی، چې دا ورکي. خو زه دا خلکو ته یم چې تیر 10 کالو چې حکومت و، نو په دغه 10 کاله کې دغه ګیس نشته، بجلی نشته، په دې په مد کې څه کار وکړو؟ نو دا خبره خو هم چې کومه ده نو د سوچ وړ ده، په دې باندې هم خبرې کول دي. خو په دې باندې وکړه چې څوک به زیات ټرانسفارمر یې لګوي، بس موږ به هغوی له اوټونه ورکوو، یا به چا سړک کړی دی هغوی له به اوټ ورکوو. اوټ چې کوم دی دا قانون سازۍ له به ورکوو، دا د عمل بهترۍ له به ورکوو، او دا به قابل خلکو له ورکوو چې هغوی په اسمبلی کې خبرې کولی شي. موږ وکتل چې د فارم په ډکېدو باندې دا کینډیډیټ چې کوم ولاړ دي نو دوه ورځې هغې له ګرځېدل چې فارم به څنګه ډکوي، هغه به بل پسې ګرځي، هغه اسمبلی ته ځي. نو ډېر عجیبه شان ماحول سره مخ شو. خو د ټولو مخکې په دې باندې خبرې اترې کوم. په دغه پروګرام کې خالد بختیار خان عمرزی ایډوکیټ چې کوم دی نو موږ له موقع راکوي او موږ سره ناستې کوي، وخت راکوي او دغه پروګرام له ښکلا ورکوي. خالد خان ډېر هرکلي درته یم، یقینا څو ورځې پکې موږ چوټي وکړله، خو دغه مصروفیاتو پکې او همدغه پوښتنه به کوم چې نن دا کومه ناره ده چې خلکو والچا کینګ کړی دی چې یاره موږ له دې بجلي راکړي نو موږ به اوټ اچوو. نو د اوټ حقدار، د اوټ مقدار، د اوټ مقصد دا څه دي؟ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان ورور تا او زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علب خان ورور تا داسې سوال کو چې دا ډېر اهم سوال هم دی او ډېر گہرای سره دی. تا د اوټ مطلب دا دی چې ته به یو سړي له ګوي ورکې چې بھائی دا زمونږ د مشرۍ قابل دی. څه دی؟ زمونږ د مشرۍ قابل دی. قابل دا دی چې دی به مالا مسائل حل کوي، وسایل به لاله پیدا کوي، وسایل به جوړی نه، مسایل به جوړی نه. لکه تا ته بیا بار بار راځو لکه دا یو روډګی دی په هغې کلی شینګل واچوه او راواچوه، د دومره دغه کې زمونږ دا حال دی. خالد خان والله چې 9 کیلومیټر سړک دی، ډېر زبردسته خبره دې وکړه چې ړم پې پوه شو. دا دی دغه وی د چنګیز خان چې کوم نو دا منګولو دا نوم به دې اورېدلي په دې ارترول او دې کې دغه دی. نو چنګیز خان یو ځل ښکار له تللی و، نه ښکار له تللی و نو هغه ښکار له کسان هم لاړل، دین لاړل، وی کتل دغه وکړل، خو ښکارې مطلب دا چې څه ورته داسې میلو نه شو، ستړي شو، واپس خیمو ته لاړل. خو پخوا په زمانه کې څنګه ستاو دا ډرون چې کوم دی که نه دا ده نو د خلکو به دا باز یې ساتلي، د عقاب چې ورته مونږ وایو، باز ورته کوم وایو که نه، دوی ساتلي. نو دا به چې دی مطلب دا دی دوی به دی له وړاندې نه به یې دغه کوتې چې بهی دغلته ښکار دی، لا دغه دی هغه د ده ستا د ګولۍ نه، ستا د ګوشي نه، د ستا د دغه نه د نظر او د ده دغه تیز دی. بهرحال چنګیز خان چې کله دغه راغی نو واپس رالل خپلو خیمو ته. ښکار ورته څه داسې خاص میلو نه شو، واپس خپلو خیمو ته رالل. نو ده دا باز چې کوم و دا ډېر په مینې ساتلی او د ده ډېر خاصو دا به چې ده کله پرېښودو نو دله به هغه مطلب د مخکې نه به یې ورته دغه راولګوله چې بهی دا د حالات طلا ښکار نشاندهي به ورته دوی ته وکړه. دغه باز ځان سره واغېشتو، خپل کسان یې خبر نه کړلو، هغه باز سره یو ځای روان شو. دوی داسې مزل وکړو، خو خیر څه ورته داسې خاص دغه نه شو.
خو ګرمي و چنګیز خان ته تږي شو. کله چې دی تږي شو داسې ورته د غر نه داسې ورته یو دغه ښکاره شو، داسې یو سسوبې ساس کې را روان دي، چنډ چنډ اوبه دي. هغې ته یې پیالی دغه کړو د خپل باز. دوی به چې کله د ښکار دپاره د ښکاریان چې کوم دي نو دا باز چې کله ښکار له ښکوي نو د دا پنجې او دا خوله مله کولو کړي، او چې کله ښکار پرې نه کړي نو دا بند کړي. د خپل باز دا پنجې او دا دغه کولو کړل او د داسې اپلیاله غونته کې هغه سسوبي ته کېښوده چې ساز کې پکې راځي. کله چې دا سسوب دا لوښي چې دی منظامۍ ته ورسېد ډکېدو ته شو نو دې باز والا داسې په پنجو لته ورکړه ویې غورځاو. خیر چنګیز خان پې دغه شو، دی کېښودو دغه خپل لوښي دغه، او دا ځل یې دا دغه وکړو چې کله دغه کنډول بیا داسې نیمو ته راورسېدو نو هغه وله بیا لته ورکړه او ویې غورځاو. درېیم ځل باندې چنګیز خان داسې وکړو ویسې نه شاته زما څوک داسې کسان ما ته ګوري نه چې یاره زما وګوره چنګیز خان په خپل یو باز قابو نشي ساتلی بل نه ساتلی، د خپله توره راویستلو هغه لوښي سسوبي ته کېښودو. کله چې نیمو ته دا راورسېدو نو بی عباس بیا داسې وکړل، دې کې چنګیز خان خپله توره ویستې او د عباس نه سر قلم کو هغې مړ کو. خیر د بیا دا سوچ راغی چې راشه بره وګورو، مطلب دا دا سسوبې چې کوم ځای راځي چې څه پوزیشن دی چې دی باز خو مې زما ډېر وفادار و چې ده کره بره وکتل نو بی هلته یو مار پروت و چې د هغه د هغې هغه اوږدې دغې سسوبې کې د هغې هغه زهر له هغه مینه هغه ورو ورو را روان وه، عباس دا روان دی نه دغ کړي. نو خبرې مقصد مې تا ته دا دی چې عوام مونږه مینه کوو لیډرانو سره، خو مصیبت دا دی لیډران مونږ سره د چنګیز خان کار کوي، وایي زمونږ بېعزتي ده ونه رسېد. تا د روډ بارې کې خبره وکړه، ته وایې نن بجلی مونږ پسې عوام مونږ دومره مینه کوو، دا بعض مثال مې درکړو. خیر بیا خپل دغه ته چې راغی نو ډېر زیات خفه شو چې بی ما خو کار کړی دی. راغی او د هغې د سرو باز یې جوړ کړو. الان کې مطلب دا دغه 12ویں صدي کې دا ډېر زیات قتل عام کړی، ډېره لویه باچي کړې ده. د روس نه هم دا خبره دا ده چې منګول یو رغوټې ورته کې دغه و په پوره دنیا دي ځان دغه رسولی د سرو باز یې جوړ کړو. هغه وایي چې یو سړي سره د مینې په وفا کې پېښ وې هغې له ته ورسره دغه خبره دا ده ګوره جذبات په هغلته نه راځي، خپل انا عزت په نه راولې، څه به نه راولې انا او عزت په نه راولې چې یاره به دا پلانکي ما ته ده ویه به ټیک تاله کوي، دوست دی لا دی ښه وفاداري هغه ته به ته ګورې صبر به کې چې څه وجه ده. او دویم دا په جذباتو کې به کار نه کوي، سوچ پکې. زمونږ د قوم خو دا علمیه ده جذباتي قوم یو، سوچ نه کوو دغه نه کوو چې بی مونږ له څه د لانګ ټرم او د شارټ ټرم پالیسي زمونږ څه ده. او په تقریرونو باندې نو خو ما ته ته ووایې که نه او زما د دغه راله زما د عزت او زما راله ماله به دا وکړي، آیا تاله به څه وکړي؟ تا ته خو مه ووایو چې مونږ وایي زمونږ اوبه هم شته، زمونږ معدنیات هم شته، زمونږ کاڼي هم شته، دا وسایل به څوک راولي؟ دا خو نه راځي. د دې وسایلو لکه ما ته ووایي لنډ روډ ستا ونه شو په دې له پوهې کسان لکه خالد خان امن اسمبلۍ ته کوم خلک ولي وو که نه نو هغوی تاڼو سره تعلقات نه خرابوي، هغوی ادارو سره تعلقات نه خرابوي ځکه چې هغوی کې خپل اغلا وي. نالب خانه ځکه خو ستا علمیه ده که نه 75-76 سالو شو روز په ښکته نن هم ته بجلي غواړې. څه غواړې؟ بجلي غواړو. بار ملکونو کې موټرسایکلي ګاډي ټول په بجلی شو، نن ته بجلي غواړې، ته تیلو پسې دغې ولې؟ ستا چې دی وسایل شته خو د وسایل ورکوونکي والا څوک نشته، وسایل پیدا کولو والا څوک نشته. بی دا یوټیلایز کړي څنګه یوټیلایزیشن والا څوک نشته، شته خو د ځان لپاره پېږي. صحیح. خالد خان سیاسي خلې ځلې څنګه چې دا د خلکو خو دغه غوښتنه ده خو دا ده چې په ماضي کې 75 سال ذکر وکړو هېڅ قسمه دا توجه نه ده شوې چې د قوم په مسلو باندې نن تاسو کتل څومره ټیکسونه ورکړل کېږي، آیا ټیکس په قوم باندې استعمالېږي؟ الف خانه ټیکس په قوم بالکل نه استعمالېږي، د دې په عیاشو کېږي. کو تاڼه تحصیل د باندې راله تا باندې خو تېر شوي دي که نه څه به یې کې پخپله به کې ریاست ستا دغه نالي او بیا به هغې سره ته پیسه لګې. داسې د قوم خدمت هم د غریب نه وویستو،
لکه 100,000 روپۍ چې یو سړي په داخلي لپاره ورکړي غریب سړي سره خدا نشته نان ریفنډیبل ورته وکړي او بیا د واپس درکوي نه بل له ډېر سره وکړي نو ته دا اندازه وکړه چې هغه لکونو ته دي په خپله دام راوستی دی لکه صرف د غریبه ناره ده نور ختم دی او دا پیسې لاړې شي دلته خو تاڼې ته ځي نو رشوت به هم ورکوي بالکل به کوې او اے سی ډي سي دفتر ته ځي نو شپارس به هم ورکوي خو پټواري ته ځي نو شپارس به هم کوي پیسې به هم ورکوي نادرات ته ځي پاسپورټ ته ځي هر ځای ته ځي دا زموږ په ټکسونو باندې دغه ملازمینو چې زموږ خیال خو ساته کوي دغه شی ستا نشته که نه ته ټکسونه ورکوه خو ستا تفوس نشته الټه کو هغه د باندې دغه وکړو هم ستا تحفظ نشته هر ځای کې به ځان له تعلقدار ګورې نن د سیاسان حجرې ته چې د عام خلک ځي نو ولې ځي چې یاره ما له پاسپورټ ته کال وکړه ما د نادرات ته کال وکړه ما د تاڼې ته کال وکړه نو خو دې خلکو خپل کار په ایماندارۍ سره کوي او دوی وایي چې زموږ د قام دا ټکس د تنخواه راکوي که نه ټیک ټاک نو بیا سیسټم منو خاریه کې کم ولي اسلام آباد کې ولي بارمل کې ولي دغه دي ستا دا سړی لاړ شي ارپتیان دي څه پاکستاني ستا تلي ارپتیان دي ستا پاکستان نه له په دغه لي 3-4 کس داسې دي چې ستا د پاکستان ټول دا بجټ قرضې دله ختموي هلته اوسېږي ولې یو سیسټم دی قانون باندې مردرامت دی ما خو چې دا وکتل لکه 175 کسانو 400 نه کاغذونه داخل کړي دي د پی کې او د نه که نه جي په دې 175 کې په ډېرو خلکو باندې 6 لکه 8 لکه 10 لکه 15 لکه 34,000 50,000 80,000 دا غونډې جمع شوې لکه په دې انتخاباتو کې څونه پیسې دي ته رادغه کېږي بلدیاتو کې لاړې هغه هم لاړې زه ته یم چې پاکستان واحد دا دی چې خبره دا ده وایي چې سرکار واحد دا اداره ده چې دې په قوم ټکس لګوي دې لکه په هر یو باندې دا دی او دې لګوي خو قوم له دې وسایل ورکړي که نه یو روډ غونته کې نشي کیلومیټر روډ دی په هغې باندې شینګل ورته اچوه بیا اوبه راځه بیا اچوه بیا اوبه دا د اوبو شینګل واچول خان که نه بیا بالکل هم دا دی لګیا دي شینګل پرې دغه دي خو دغه خو حل نه دی که نه بهرحال دغه خو زمونږ د قوم المیه ده د بجلۍ ته ووایې زمونږ چې دی د اوبو ستا دا سیلابونه به نه ده کېدل دا دومره اوبه دا به د افغانستان غونته کې بیکاره ملک ځان له اوس چې دی مطلب دا دی د اریګیشن دا سیسټم چې دی جوړوي اوس هغه اوبه وسایل راولي چې کم ځایونو ته د هغې اوبه نشته هغې له اریګیشن سیسټم هغې شروع کړی دی په خپل وسایلو باندې اوبه یو لوی نعمت دی او زمونږ سره دا بهترین دغه دی دا سیلابونو د دې هر څه نه مونږ پام نه ماني صحیح اوس خالد خان بل دغه ته به راشو الیکشن د انتخابي خلې ځلې چې کومې روانې لکه مونږ به د جمعیت والو دوه قومي مضبوط امیدواران چې کوم دي دا په ان 24 باندې ولاړ دي قومي ته د جمعیت علماء اسلام صرف دغه ځای کې دي چې پټکی والا ولاړ دي مولیان ولاړ دي کنه یو مفتی صاحب دی یو کمال شاه مفتی صاحب دی او یو گوهر شاه مفتی صاحب دی دغه شانتي په پی کې باندې چې کوم دي دوه کس ولاړ دي خو بیا پی ټی آی وګوري نو په ارزه کې چې کوم دي کسان ولاړ دي چې هغه خو نه هم تنوع غستلو بل مشر سوینه اتحاد دی وخت د پی ډی ام روان دي کیږي نه کیږي دا جمعیت چې څونه کنفیوژن کې دی نه ټیکټونه چاته نه دي ورکړي هغه شان د اتحاد خو د دې مطلب دا دی چې روان دی مطلب دا دی چې 70% چانس دی 70 پورې چې بھائی اتحاد اوشي پی ډی ایم زور خپل دغه راشي پی ډی ایم نه کې پیپل پارټي راځي دې کې پیپل پارټي دلته نه ده سپورټینګ به خو غیله صدقه کړي نه دي دې کې مطلب دا دی 100 پورې زماینه انالیسس دی مطلب نه چې ونشي مطلب دا دام دغه نه ده کنه خو خپل اندازې مطابق مطلب دا ځات یې چې دی کې جمعیت ته قومي وطن پارټي ده او ان پی ده نو چې جمعیت اتحاد شنو مولانا گوهر شاه چې جمعیت علماء اسلام کوم ضلعي امیر دی هغه به اوټ شي ایمل خان بل ترازی ایگزیکټلی طاهر احمد خان شیرپو چې کوم دی نو هغه مضبوط کاندیډیټ هم دی دلته کې باغه خپل انتخابي خلې ځلې کوي نو دلته کې د جمعیت خو زه وایم چې هغه اتحاد دی یو پارټي نه کوي چې تیر نېشنل کړو نو نېشنل تاغه شانتي اور دغه نه د زم نقصان به چې یو سړی د آزاد نو درېږي د جمعیت نه د آزاد نو یو کاندیډیټ ولاړ دی نو څه دی خیال دغه د جمعیت کارکون به د آزاد لور کوي کنه اتحاد ته بګوري بالکل اتحاد ته نه ګوري هغه خو مطلب دا تاسو د تیر شوی کې څومره تجربه مو کتلې مطلب دا هغه کې خو دومره دغه نه کیږي هغه کې خو زیات تر او کیږي لکه دا تیر شوی خو مضبوط اتحاد او ډیر خدغه خو مضبوط اتحاد او د باوجود مطلب دا دی کافي پولیس سټیشن باندې هغه کارکون لیدل 10,000 سم مارجن نو مطلب د کافي مارجن دی کنه سړی و چې 19-20 تکرار راشي نو بیا هم سړی و چې راځه مقابله او شو زویم خو ان پی اتحاد کې نو چولټي نقصان دی خو چری جمعیت د آزاد امیدوار چرته درېږي اعتبار اوس نشو کولای سیاست داسې عجیبه سیز دی کنه
چې هغه اسلام هم پکې موږ په دوله ګولې ده، موږ پکې یو په بل طرف ته تللي وو. بابل مې د یو کس تقریر اورېده، تاسو هم اورېدلي، یو سیکولر پارټۍ والا وی د الیکشن ګټلو دپاره څه وکړه که نه، لکه خط نه ورپسې تېر شه، خو الیکشن ګټلو لپاره موږ دا څه کوو، خو زه د اسپروشو سره اتحاد کوم او دار چا سره اتحاد کوم، زه الیکشن ګټل غواړم. نو خو ماغه د پیسې دغه شو دی نه، خو بیا د ایسو کاروبار ښه دی، د سودو د ایسو ښه دی، یو کس دغه باندې خو دی که نه، لکه الیکشن ګټل څه دي، خو ځان له لسل روپۍ پیدا کول دي. ته خو مطلب کو د سره د اتحاد وکړو نو باندې اصلاح خو نه شي راوستی. اصلاح الیکشن خو ستا دې دپاره چې ستا نظریې ایستی سوچي چې زه په دې ځمه چې ته په اصولو باندې نه ځې نو ته خو غریب سړی نه شي ښه کولی. خالد خان په دې عقله زه دا وایم تحریک لبیک چې کوم دی که نه دې وخت کې اتحاد نه کړي، ډېرې پارټو ورسره رابطې وکړلې که نه، چونکې وایي چې بس تاسو برخه واخیسته نو یو بنیادي یو دغه دی، یو خلکو ته ښودل دي که نه، چېرې داسې یو پارټي هم شته دی یا داسې یو جومات هم شته یا داسې خلک هم راشي چې د مفادو سیاست نه کوي، دروغ به نه وی. دا خبره چې او زه به الیکشن ګټم نو زه به ټولو سره اتحاد هم کوم او زه به په دې څو ورځو کې خلکو ته په خپو پروزم او هر څه به کوم، او چې الیکشن وګټم بیا به د چا تپوس هم نه کوم. نو دې وخت کې دې ډلې ته د خلکو کاته شته دی، خو چېرې پرېښودی شو، شفاف انتخابات شو. نن حافظ سعدالحسین رضوي چې کوم مرکزي مشر دی هغه وایي چې موږ پلیټ له الیکشن نه کوو، یعنې خوراک له خلکه خېټې له لګیایي که نه، نو پکار ده چې موقع ورکړی شي. خو لکه دې وخت کې دا کم پاکیزۍ سره چې زه وینم، خالد خان زما خپل رایې ده که نه، ما نږدې نه ولیدله، نو سیاست دې وخت کې ډېر دروغ فریب. الب خان خیر دا خو دغه نه ده، دغه د دې خو د نصیب د انسان دغه خبرې مطلب دا الله پاک تعالی دغه درکوي په دوه شي نه، یو تعالی په نصیب باندې درکوي کو ته په حق لار راځي او ستا نصیب کی که نه، دغه ډیرو د بنو دغه علاقو اتي دا په منډه نه په ټنډه ده په تندي دی که نه اته نو دروغ خو دې دپاره نه دي ویل پکار چې ستا نصیب کی که نه، نو هغه مطلب دا دی، هغه مونږ وایي هغه ته بار بار هغه قرآن کې سورې کهف ذکر ما ته دغ کړی چې الله پاک کړی دی، هغې کې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام او واقعه چې ته زه بار بار دغ کوم، دا وجه دا ده چې مونږ ته دا دغه وشي چې اسباب مطلب کارونه د الله له طرفه وي، مونږ هغه انسانان دغه یو، خو مونږ نه به په قبر کې د خپل اعمال د دا تپوس کړي چې بنده اختیار مې درکړی ما یو خپل نایب لیږلی و، آیا رښتیا کار دی وکړو که دروغ و دې وکړل، خو د رښتیا او د ایماندارۍ کار دې کړي د هغې به درته دغه میلاوېږي ښه صله، خو بد دې کړي د هغې به سره دغه کېږي، جزا او سزا شته، سزا به درکوي. نو مونږ خو هغې له دغه دي باقي تحریک لبیک په سیلاب کې یو داسې کار یو کو چې تاسو اندازه نشئ کولی چې ښه په ټرکونو ښه په دغې کار په بیلوسه خدمت په پارټیو نه که نه په جنډه کو، او مطلب دا چې لا اوس نوې پارټي ده او کافي تحریکونه وکړل، مطلب دا چې یاره پنجاب کې دریم نمبر مطلب په پوره پاکستان کې دریم نمبر د هغې حیثیت دی که نه، ووټونه راغلي لکه دغه پسې دي تېر شوي الیکشن کې دي د لارجسټ پارټي وه ووټ بینک مطابق چې څومره غشتي دي او ټایم به علي د کېږي. خو خالد خان ما تپوس دا که نه چې لکه ستاسو خو رشتې دی همدې دا څونه سیاسي خلکه چې موږ یادونه دي ستاسو رشتې دي څومره دا قام پرست دي څومره غټې ډلې دي که نه، تاسو یو بنیاد کېښود، ډېرې جرګې هم روانې دي چې داسې واغسې که نه، نو که دې حالاتو کې هر سړی د خپل سیاست کوي بس یو تا یو جومات خوښ که یا یو بنیاد یا خلک درنه تمه کوي. خالد خانه الف خان ورور دغه شی دی چې نن سبا بغیر د سیاست ستا دغه نه هغه معاشره داسې جوړه شوې ده چې دوی ستا دغه نشي کولی، د خپل ځان لپاره نه کوي څوک، شکر دی ساګ او د جوار روټۍ شته هغې سره د وخت یې ښه تېرېږي الحمدلله، دغه شی شته نه، خو د قوم مسایل داسې دي چې بغیر هغه د خدمته د سیاسته نه حل کېږي، دا سیسټم یې داسې کړی دی. او مونږ خو وایو چې مطلب دا دی نور کسانو چې دا مسلې حل کېدې نو د نور چا کار سو، نن ټول نن تاره په خپلو وي چې د وابډې مخې ته لیکلي دي چې بیل لیدو ووټ لو، دا نن 76 سال کې ته یاره بیجلی پسې نښلې خلک چې دی خبره دغه ته لاړل او ته په وروستو دغه ته راتلې، ولې ته ټرانسفارمر دی منم چې ښه دغه دي، خو چې مطلب دا د حکومت وخت کار دی بیا ټیکسونه د سالي وي، دا مې اکسایز جوړ کړی، دا بیار دی، دا کیپرا ده، دا د څه لري جوړ کړي، تانهدار وي مالت ما سره تیل نشته، کو د هغه دغه وګورئ، پټواري وي ما سره وسایل نشته، کومه محکمه ده چې وي ما سره وسایل شته، کو هسپتال له لاړ چې وي ما سره وسایل نشته،
خالد خان لګو طارق لبیک چې کوم منشور پیش کړی کنه چې په کوم ورځ د یو دیاړي مار دیاړي نه و نو هغه کور ته به دیاړي لیږلی کېږي دوايانې به بالکل پرې وي تعلیم به بالکل پرې وي اوس خو یو سړی و چې دا ناممکنه ده دا بالکل ممکنه ده خو چې دا دلته کوم لوټ مار روان دي سیاسیان روان کړي یا د خلک روان کړي خو دا بچت شو او سزا او جزا را پیدا شوله هغه د عمر رضی الله تعالی عنہ خو د دور د خلافت او زموږ 73 آیین کې دار سشته دي خو عملي کوي یې علم خان ناممکنه خو نه ارس ممکن دی الحمدلله دلته کو یو موټر وی ته وګورئ نو تا یو روډ جوړ کړی دی خو د عوام نه په چمړي ویستله ما عوام په شپو ورځې پیسې دل درکوي ته به وسایل ورکې او به تعالی پیسې نه درکوي سوال نه پیښي ته خو به هغه کینټ ته تلې مطلب دا دی تا په خپله دغه یې دغ کړو دا هغه ځای څه پوزیشن و ورته کسه روټۍ 1500 هر څه ممکن دي ونه مسایل د خبره دا ده ماحول څنګه او دغه څنګه آیا ماحول ممکن و کو نو بالکل څه ته وایي خبره افراتفري وه کو نه نه نن ستا کو نور داسې دغه دي کم یو شی شړ پاتې شو عوام ورکوي بالکل ورکوي کم روډ باندې دا غني خان روډ نو اوس یې چې جوړ کړو مطلب دا دی په هغې دا دی ځینه ته د موټر وی وګوره ته نور وګوره موږ د هغې باوجود موږ ورته هغه حل نه جوړ شوی چې پیسې ورکوو چې یاره موږ ته دغه راکړه بجلی راله راکړه موږ په ریټ باندې چغې نه ورته ریټ یو په خبره دا ده په 15,000 کو ګیس هم داسې ګران کو د هغې باوجود موږ سره دا لوبه ده راکوي نشته نه دا واحد شی دی چې دوکان کې نشته اوس خالد خان میدان ته خو تاسو مردانګلي دي نو څه دغه دی لکه څه کول غواړئ چې څنګه تاسو وایئ چې خدمت داسې موږ کوو د آینده چې کوم دی سیاسي د لارې که نه قوم اعتماد وکړو د عوام قوم اعتماد وکړو نو انشاءالله آینده دپاره هم د خدمت دی او د دې نه به زیات کوو دغه به کوو انشاءالله یو سړي پوهېږي دغه یې هلته وینا کول اسمبلی کې خبره کول دا دغه دی ملک کې ډېر زیات وسایل دي څه دي خو هغې د خبره دا د هغې دغه دپاره څوک شته نه چې ویره د هغې کې وي کې انګریزۍ یو مقوله ده اټس ناٹ د ګن اټس مین بهایند د ګن یو ټوپک کې کمال نه سړي کې کمال څه دی ما ته د چنګیز خان وی دی د منګول نه راغی نو مون علاقه کې دغه راوستو بیا ارطغرل دغه راوستو انګریز تا دغه سر نه تا پسې دلته راغی زمونږ د معاشرې چې کوم دا د مسلمانۍ د رسول الله صلی مدینه منوره یسرب وي د بیمارۍ دغه خو چې رسول الله صلی دی ورته هغه شو نو هغه د مدینه منوره یې کړی دغه ښار یې کو بالکل خو زما جي لکه بعضې دغه ته خالد خان دا مشوره ده که نه لکه اوټو خړو اوبو ته غورځول او سپینو اوبو ته غورځول که نه لکه داسې کس له چې اوس ته چاله اوټ ورکړي یا یو سړی په ازادو باندې ودرېږي چې نه تنظیم وي نه پارټي وي بیا به چې کوم دین هلته به خرڅېږي او پارټۍ ته به ځي ما له به دومره سره کې ما دومره خرچه کړې ده زه ستا دې پارټۍ ته ځم اکثر ډېر خلک خرڅ هم شي نو لکه قام له په دې باندې ډېر سوچ پکار دی بالکل پکار دی دا د 5 کالو دغه ده ګورې یو خبره تا کوم نه بل دا ده چې چاله دې ووټ ورکړو که هغه ښه کار وکړو نو هم ستا په دغه کې راغی او که بد کار یې وکړو که نه هم هغې کې هم ته رالې تا ګوی ورکړی چې ته ښه پوه نه شوې دا ګورې یو سړی وایي ما ووټ ورکړو نه په ښه کې هم ملګري او په بدو کې هم ملګري یو سړی دې پاس کو بد کار کوي ته هم ورسره شریک یې او که هغه ښه کار کوي تا ته هم اډوانټیج دی صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا ویډیوکیټ خالد بختیار خان عمرزی زموږ سره ډېرې مهمې ګټورې خبرې وکړئ موږ به راځو بېباکه تجزیه هم یو زموږ خپلې خبره زموږ د خپلې خبرې ګرانو کتونکو موږ د یو داسې پلیټفارم نه قدم پورته کړی دی چې دلته کې مخکې نه سیاست او نه انتخابات کړي دي په لومبني ځل راځئ دی کې ملګرتیا وکړئ وګورئ من نظام بدلو چهره نه بدلو دغه چخري دی یو پارټۍ نه یو توړي او د بل نه بل توړي خیران بشي بس ټیکه دوی اغستې او ټیکټونه هم دې ته ورکړی کېږي او چې کوم خلک یې سپورټ کوي نو هغه بیا په ځای باندې پرېږدي نو زه دغې خلکو ته وایم چې راځئ دې پرې زموږ ملګرتیا وکړئ ټول عمر هم ستاسو ملګرتیا وکړه که نه او بل هغې خلکو ته دا ضرور وایم چې د انا دپاره نه د ضد دپاره نه دا ورته په حقیقي معنو کې یم چې آخرت به هم ښه وي او دنیا به هم ښه وي نو د کرین دا نښه دې پرې یاد وساتئ راځئ چې د کرین کې دا خزلې مزلې نه دي دا اوچتې کړو او هغه ټولو ملګرو ته وایم چې ملګرو ټول عمر هم 75 سالو شو به 75 سال کې 40-45 سال تاسو سیاست وکړو سم وکړل
مونږ ته دا مو وایې چېره مونږ هلته سړک جوړ کړو دلته کې دا جوړ کړو دلته دا ما ته ده ووایې چې سرکاري محکمه د قام څومره تابع کړه یو سرکاري محکمې ته لاړې که نه صرف د خپل حجرې هم تابع کړه د قام هم نه تابع کړی نو ګرانو کتونکو په دې وجه چې تحریک لبیک دا چهرې نه بدلی دا به نظام بدلی او د هر ولس چې کوم دی د هر قسمه کار چې کوم دی په ترجیح بنیادونو باندې به اورېدل کېږي ډېره مننه